نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، مونږ به نن خبره کوو د دروغ متعلق. دروغ د تمامو ګناهونو جړ دی او ګناه داسې دروغ داسې یو عمل دی چې دا پرېښودلی شي نو یقیني طور د دروغو د پرېښودو په وجه باندې به هر قسم ګناه پرېښودلی شي، ځکه چې په معاشره کې فساد جوړونکی شیز د ټولو نه لوی هغه دروغ دي. دوه کسان د یو بل سره جنګول هغه هم د دروغو په ذریعه کېږي. دغه شان د ښځې او د خاوند کور هغه ورانېږي هم په دروغو. د یو انسان حق وهلی کېږي هم په دروغو باندې. په دې وجه باندې سورة لقمان کې حضرت مولانا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په تفسیر عزیزی کې د دې متعلق یو واقعه ذکر کړله او ډېره یو نصیحت افروز واقعه ده. زه به تاسو ته هغه بیان کم، تاسو هغې په غور باندې واورئ. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي په واقعه داسې ده چې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو نوجوان حاضر شو او دې نوجوان حضور صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اے د الله رسوله، ته زمونږ په منزله د پلار یې او د پلار نه څه خبره نه پټېږي. په ما کې یو 4 غلطیانې دي، په یو ځل باندې زه هغه 4 غلطیانې نشم پرېښودی او د یوې تاسو ماته نن حکم وکړئ چې په هغو کې زه کومه یوه پرېږدم، په بقایاو باندې به وروسته مونږ سوچ کوم. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته خو اول دا ووایه چې ته کې کم ګناه، کم خوبیانې په تا کې دي، بد خصلتونه په تا کې دي. هغه ورته ووایي اول دروغ، بیا زنا، بیا شراب، بیا جواري. بس د دې 4 شیزونو عادت دی په ما کې او په یو ځل باندې دا زه نشم پرېښودی. تاسو ماته د یو حکم وکړئ زه به هغه پرېږدم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته د دې خبرې وعده کوې چې د کوم شیز نه تا زه منع کوم نو ته به د هغې نه منع شي. حضور صلی الله علیه وسلم ته هغه وفرمایل بلکل د الله رسوله تاسو ماته یو راوښایئ د هغې نه به زه منع شم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دروغ پرېږده. ګوره زنا، حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی الغیبت اشد من الزنا. زنا، غیبت، چغلی، بهتان دا لوی ګناهونه دي، غټ ګناهونه دي، د معاشرې د فساد جرړه ده. شراب، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله یمن ته رسختېده حضور صلی الله علیه وسلم چې ورته کوم نصیحتونه کړو یو نصیحت یې ورته پکې دا وکړو چې ای معاذه د شرابو نه ځان ساته ځکه چې شراب د هر ګناه جرړه ده.
شراب سکل څومره لوی دغه دی. زنا د څو مسلمانانو عزت په هغې باندې خرابېږي، د آخرت عذاب خو لا یو طرف ته که، دا ګناه خو بل طرف ته شو. دا څومره لوی ګناه دی. جواري چې په هغې کې خلکو خپل جیدادونه، خپل ګاډي، خپل مال هر څه لوټ کړو، دا څومره لوی ګناه دی. خو دا درې واړه ګناهونه حضور صلی الله علیه وسلم پرېښوته وو، فرمایل چې ته دروغ مه وایه. اوس تاسو سوچ وکئ چې دا څومره لوی ګناه دی. دوی د الله رسوله بالکل دا به زه پرېږدم، ستا سره واده شو. واپس چې کله کور ته راغی ماسخوتن په کم ټیم چې به د شراب سکنو کور والا ورته د شرابو پیاله مخې ته کړه، د سوچ وکړه یاره که زه اوس حضور صلی الله علیه وسلم محفل ته سحر حاضر شمه او هغه زما نه تپوس وکړي چې شراب دې څکلي، نو که ورته زه ووایم چې نه مې وڅکل خو دروغ مې ووایي او ما ورسره واده کړله، که مې ورته ووایي چې څکل مې نو بیا جرم دی. کور والا ورته ووایي بس دا پیاله زما نه لرې کړه، د نن نه پس چې تاسو ماله شراب رانه وړئ. شرابونه خو یې توبه وویسته. په دویمه ورځ باندې کم کسان چې به جوارګر هغه به راتله او د هغه سره به جواري کوله، هغو دروازې ده هغه ورکه دستک، دی وروته بیا سوچ وکړه هلکه که جواري کومه سحر راته حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا جواري کړ، وکویم چې نه مې وکړ نو دروغ مو ووایه، ما خو د نبي علیه السلام سره واده کړله، د الله هم مجرم د پیغمبر هم مجرم. که ورته وایم چې کړ مې وه نو بیا رسوا کېږم، ټول خلک به راته وایي چې هلکه جوارګر دی. ملګرو ته ویله که چې د نن نه پس ګوره په ما پسې څوک جواری له رانه شي. د هغې نه وروستو هغه زنانه راله چې د کمې زنانه سره به ده بدفعلي کوله، بدماشیانې به یې ورسې کولې، هغې چې دروازه وټکوله ده بیا دا خیال وکړو چې هلکه که رانه حضور صلی الله علیه وسلم سهار تپوس وکړه چې زنا دې کړې وه، نو که ورته ویم چې نه دروغ مې ووایي، که ورته ووایم چې کړ مې و نو بیا رسوایي ده او جرم دی. زنانه ته ووایي ځه او چې ګوره د نن نه پس په دې طرف باندې رانه شي. سهار دی د حضور صلی الله علیه وسلم په محفل کې حاضر شو، ورته فرمایي بأبي انت و امي، ای حضور صلی الله علیه وسلم، ای د الله رسوله په تا باندې دی زما مور او پلار قربان شي، تا زه د یو ګناه نه قلار نه کړم، د ټولو ګناهونو نه دې قلار کړم. نو تاسو اوس په دې یوه واقعه باندې سوچ وکئ، کومه چې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه په تفسیر عزیزی کې ذکر کړله چې د یو دروغو د پرېښودو د وجې نه د کس څومره لوی لوی ګناهونه په یو ځل باندې پرېښودل. نو دغه شانته زما عرض دی که مونږ هم دروغ پرېږدو، یقیني درته وایم چې 98% په کورونو کې به چې کوم دی نو هغه امن راشي، عدالتونه به زمونږ صحیح چلیږي، دکانونه به زمونږ صحیح چلیږي، کاروبارونه به زمونږ صحیح چلیږي، د چا مسلمان نقصان به نه کېږي، دوی به په خپل منځ کې نه جنګېږي، ښځه خاوند به په خپل منځ کې نه جدا کېږي، مور او پلار او بچي به په خپل منځ کې نه جدا کېږي. زمونږ د معاشرې د بې اتفاقۍ او د هغې د بګاړ د ټولو نه په لویو سببونو کې د ټولو نه لوی سبب د ټولو نه اول هغه دروغ ویل دي. که دروغ پرېښودلی شو انشاءالله تعالی زمونږ معاشره به الله تبارک وتعالی د امن او د سکون نه ډکه کړي. دا یقیني خبره ده، یقیني. راځئ چې مونږ نن عهد وکړو، څومره مسلمانان چې مونږ یو چې نن نه پس به انشاءالله تعالی مونږ دروغ نه وایو، دا به مونږ د الله تبارک وتعالی سره وعده وکړو. نو که وبکنه انشاءالله تعالی ټول مسلمانان دروغ به نه وایو. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واخر دعوانا